ډېر محترم او عزتمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، نن یو زبردسته وظیفه تاسو ته ښودل غواړم چې دا د هر حاجت دپاره به انشاءالله کافي شافي الله جل شانه وګرځوي او ستاسو هر حاجت به ورسره الله جل شانه پوره کړي. که ستاسو دا حاجت د هر قسم وي، که د اولاد دپاره وي، که د واده دپاره وي، محترمو دا وظیفه ډېره زیاته انتهایي پاورفول او طاقتوره وظیفه ده. د حاجاتو دپاره کافي شافي وظیفه ده محترمو. په دې طریقه باندې وکئ، کومه طریقه چې راته زه ښایمه انشاءالله چې الله جل شانه به ورسره ستاسو حاجات پوره کړي. حاجتونو پوره کولو والا څوک دی؟ حسبنا الله ونعم الوکیل. الله جل شانه ښه کارساز دی او الله جل شانه حاجت روا ذات دی، مشکل کشا ذات دی. محترم مسلمانانو په دې طریقې سره دا وظیفه انشاءالله تاسو وکئ، الله جل شانه به هم حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترمو عزتمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو به روغ جوړ انشاءالله. الله همدغسې روغ ساته. تاسو به خوشحاله یې، الله تعالی مو ډېرې خوشحالۍ او ډېر عزتونه ډېر راحتونه په نصیب باندې وګرځوه او الله تعالی دې موږ د دنیا او د آخرت ډېر خیرونه راکړي. محترمو دا دعا ډېره زیاته غواړئ: اللهم انی اسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرة. چې الله تعالی د دنیا او د آخرت د ټولې خوشحالۍ موږ ته راکړي، د دنیا او د آخرت تمامه پریشانو مصیبتونو آفتونو بیمارو او دغه رنګې هغه بیمارو نه وساتلی کړي او محترمو د آخرت د عذابونو نه دې الله تعالی مو تاسو وساتلی کړي او د آخرت ټولې خوشحالۍ د ټولو مسلمانانو ته الله تعالی ورکړي. محترمو دا دعاګانې موږ تاسو ته په هر محاذ باندې کوو او په هر فیلډ کې تاسو ته کوو انشاءالله. د زندګۍ په هر موقع باندې تاسو ته دعاګانې کوو، الله تعالی دې په خپل دربار کې قبولې او مقبولې وګرځولی کړي. محترمو نن چې کومه زمونږ وظیفه ده هغه د حسبنا الله ونعم الوکیل وظیفه ده. دا وظیفه انتهایي پاورفول وظیفه ده د حاجتونو دپاره، د پریشانو دپاره، د بیمارو دپاره. محترمو دا تاسو انشاءالله شروع کړئ. تاسو چې څه غواړئ الله جل شانه به درته درکوي. خو دې وظیفې سره یو دوه خبرې هغه د لحاظ قابلې دي محترمو، چې دوه خبرې به تاسو په خصوصي توګه باندې یو خبره ونیسئ، کلکه به یې مضبوطه ونیسئ. یو رسۍ به ځان سره کړئ، یو رسۍ به پرېږدوئ. مسلمانانو لومړی چې کومه خبره ده او کومه رسۍ کلکه نیول غواړي هغه د الله جل شانه وحدانیت دی، په الله تعالی باندې یقین دی، د الله تعالی عبادت دی، د الله تعالی سره محبت دی. محترمو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر طریقې باندې لبیک ویل دي، که په هر محاذ باندې وي. دویمه رسۍ چې کومه پرېښودل دي محترمو هغه د هر قسم هغه ګناه چې رب کریم پې خفه کېږي، هغه رب چې مو تاسو پیدا کړي، هغه رب چې مو تاسو له ژوند راکړی، هغه رب چې مو تاسو له نعمتونه راکړي، هغه رب به په مسلمانانو په ګناهونو باندې نه خفه کوو. هغه رب به په دې نعمتونو باندې نه خفه کوو، کوم نعمتونه چې د وجود الله تعالی راکړي مو تاته، په دقې اندامونو به خپل رب نه خفه کوو. دا رسۍ پرېږدوئ مسلمانانو، دا د خوښاتو زندګي پرېږدوئ انشاءالله چې الله تعالی به راته ښکلې زندګي پاکیزه او حیاتا طیبه مسلمانانو داسې زندګي به راته الله تعالی راکړي. محترمو دا وظیفه به تاسو انشاءالله 41 ورځې مسلسل کوئ، چې ستاسو هر رنګې حاجت وي د هغې دپاره 41 ورځې په ترتیب سره ووایئ انشاءالله چې الله تعالی به ورسره ستاسې حاجتونه پوره کړي. ترتیب یې دا دی مسلمانانو، روزانه به دا وظیفه تاسو د ماسخوتن د مانځه نه پس کوئ. د ماسخوتن د مانځه نه پس ځکه چې دغه ټایم کې انسان فارغه وي او کوشش به کوئ چې په اوداسه کې وکئ، کوشش به کوئ چې خبرې پکې چا سره ونه کړې شي، دا به نور علی نور وي محترمو. نو بیا به 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکئ، عام طریقې چې څنګه تاسو نوافل کوئ، چې دا د کله پوره کړه 2 رکعته صلات حاجت مونځ په خپل ځای باندې وکښینئ او بیا به 21 کرته درود ابراهیمي وي، اللهم صل علی محمد الی آخره. دا درود شریف 21 کرته وي، بیا 1500 پیرې پوره حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل،
حسبنا الله ونعم الوکیل. دا به ډېر په عاجزۍ، ډېر په اوښکو سره، ډېر په درد سره، ډېر په محبت سره ووایئ 500 پیرې. وروسته به ترې بیا محترم مسلمانانو 21 کره درود ابراهیمي د دې وظیفې نه پس ووایئ. بیا چې کله تاسو دعا غواړئ، دعا نه مخکې هم درود شریف ووایئ، دعا نه وروسته هم درود شریف ووایئ، او د رب کریم نه د خپلو حاجاتو دعا وغواړئ چې الله، ای مالک الله، یا رحیم الله. چې د زړه نه دا سړی دعا کوي، یقین په الله وکړه، زړه ورسره دردېږي، سترګو نه اوښکې ورسره بهیږي. لیکن محترمو زموږ زړونه نن چې دی هغه سخت شوي، زموږ سترګې وچې شوي، سترګې اوښکې نه کوي محترمو، زړه درد نه کوي محترمو، وجود کې د الله تعالی محبت نه ښکارېږي محترمو مسلمانانو، ژوند کې سکون نشته محترمو. دې وجې نه الله تعالی باندې یقین زما او ستاسو ختم شوی، په جب باندې یقین دی محترمو مسلمانانو، په سورلی باندې یقین دی، په دعایې باندې یقین دی. دعا کې دا دعا به ما ښه کوي محترمو. دغه رنګې په دې طریقې باندې ژوند نه دی کول پکار. الله جل شانه به دې وظیفې سره چې په دې طریقه مو وکړه، الله تعالی به سره ستاسې حاجتونه او ستاسو تمام پریشانۍ انشاءالله ختمې کړي. ځکه حاجت روا رب دی، مشکل کشا رب دی. هغه رب دی چې د آدم علیه السلام نه واله دې زمانې پورې تمام انسانیت پیدا کړی. چېرته به تاسو یو شان په دنیا کې یو شان خلک نه وي کتلی، هسې لږ کوم مشابهې وي به، یعنې خامخا په هغوی کې فرق وي مسلمانانو. الله جل شانه یحیي و یمیت دی محترمو، د ژوندي نه مړی پیدا کوي، د مړي نه ژوندی پیدا کوي. دغه رنګې هګۍ مړه ده الله تعالی ته هغه چرګوټی راوباسي محترمو مسلمانانو. مني مړه ده الله تعالی د انسان له وجود ورکړي فایده یې تکي. نو الله تعالی هر څه کولی شي، خو چې ما تاسو په یقین سره او د الله تعالی په ذات باندې بروسې سره وظیفه وکړله. موږ هم تاسو ته دعاګانې کوو د زړه د درده، د زړه د کومې نه محترمو مسلمانانو. په مدرسه کې هم تاسو ته ډېرې دعاګانې کېږي، ډېر وظایف کېږي، ختمونه روزانه په اعتبار سره د سورت یاسین یو ورځ سورت رحمان، یو ورځ سورت مزمل. موږ خپلو حاجتونو ته هم دعا غواړو او تاسو ته هم غواړو، او هغې مسافرو ته هم دعاګانې غواړو. کوم مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، د خپلو بچو دپاره، د خپلو بیانو دپاره، د خپلو خویندرونو دپاره، الله تعالی دغه مسافر هم کامیاب او کامران راوستلی کړي خپلو کورونو ته په ډکو منګولو دی. الله تعالی د هغوی حامي او ناصر مددګار شي. محترمو تاسو ما ته دعا کوئ، زه به تاسو ته کوم، ځکه غایب دپاره دعا قبلیږي، او ستاسو دا محبتونه دی الله تعالی دغسې قایم دایم وساتي چې تاسو د الله د رضا دپاره زموږ ویډیو ګورئ او په یقین سره دا وظیفې کوئ. انشاءالله شاته تاسو پسې دعاګانې دي، الله تعالی به ضرور قبروي. الله مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.